رحيم. الباب الثاني في الدعوى وما يتعلق بها. الفصل الأول. الدعوى قول مقبول عند القاضي. خاول خدا پدې کې اول د دعوی اقسام بیانېږي معین القضات کې په دا دویم فصل کې دا زدا کې ځان سره یاد کې ښه دعوا په څو قسمه باندې دا ځان سره یاد کې بیا به تاسو نه په دې کې امتحان هم اخلم. دعوا په درې قسمه یو دا ده چې ته معلوم حق غواړې حق معلوم یو حق ته چا باندې دی هغه نه حق غواړې حق معلوم یو دا دعوا ده. یو بل دعوا دا ده چې ته دفع د تعرض کوي ستا په مال باندې ستا په ځمکه باندې څوک تعرض کوي ستا په ځان باندې څوک تعرض کوي د هغې دفع غواړې دغه دعوا صحیح کېږي. معلوم حق ته دا دعوا قضیې ته راوړه نو دا صحیح کېږي او یا د دفع د تعرض کوي دا هم صحیح کېږي. او دلته ورپسې مخکې لیکلي دي چې دفع التعرض کلیهما دون دعوى قطع النزاع. قطع النزاع د پر چې کومه دعوا د دریم قسم دا نه صحیح کېږي دا قابل مسموع نه ده. داسې دعوا چې څوک درته راوړي چې زه خپل کار کوم ښه که څوک حق معلوم غواړي که نه دعوا صحیح کېږي وروستو پسې تفصیل روان دی. که څوک دفع د تعرض کوي د ځان نه هم صحیح کېږي خو که څوک قطع النزاع دپاره راغلي قطع النزاع دپاره نو دا دعوا نه صحیح. قطع النزاع څه شي ته ویلی شي دې ته ویلی شي چې یو سړي باندې ستا باندې پیسې دي نو ته قاضي ته راغلی چې قاضي صاحبه فلانکي سړي په ما باندې پیسې دي ته راوغواړه عدالت ته چې د پیسې دې ماله معاف کړي یا دې ثابت کړي چې زه یې ورکم. چې کم سړی دعوا کوي هغې ته څه شی ویلی شي مدعي. چې چا باندې دعوا کېږي ته څه شی ویلی شي مدعا علیه. چې کم شي دعوا کېږي ته څه شی ویلی شي مدعا به. مدعا علیه راشي که نه چې ما مدعي راوغواړه چې خپله دعوا ثابته کړي نو ته به ورته څه وایې چې پیسې دې هم قبضه کړي دي او غاس مدعي ناست څه نه غواړي ته راغلی چې دا یې ماته راوغواړه زه خپله قطع النزاع دې ته ویلی شي. ښه داسې دعوې ماوې قابل مسموع نه دي. اوس پې پوه شوې که نه د مدعي ډېر تعریفات شوي دي ډېر تعریفات د معین القضات هم څو تعریفونه راغلي دي مخکې را روان دي خو تاسو لږ غټ غټ درته وایم. مدعي هغه دی چې هغه باندې ته چې هغه خپله دعوا واپس والي ته پې جبر نشي کولی. ښه مدعي دعوا وکړه خو بیا یې واپس واخیسته ته پې جبر نشي کولی خپل کار یې بس دعوا یې واپس واخیست. او مدعا علیه څوک ته چې هغه باندې ته جبر کولی شي چې راوړه جواب دعوا راوړه. ښه ټیک شو که نه. او دا به تاسو ته معلومي چې مدعي فیصلې کول په شریعت کې ډېر آسان کار دی. یو ځای کې ګران دی یو ځای کې مسله راځي چې کله ته مدعي او مدعا علیه نه پېژنې کله کله داسې مسله راشي چې نه یې پکې پېژنې. اکثر خو وضاحت پکې شوي چې مدعي څه شی ده. ځینې ځایونو کې داسې وي چې من وجهې مدعي هم وي من وجهې مدعا علیه هم وي نو په ده وخت کې به څه کوې دلته کې د کتابونه کار نه ورکوي. دې کې د الله فضل غواړه ښه د الله فضل غواړه چې بصیرت درته الله پاک درکړي ښه فقاهت درکړي. دا مفتي او د قاضي بصیرت او فقاهت سره تعلق لري چې الله ورکړي نو دی به اوس ورته حالات برابري چې چا نه مدعي جوړ کړي او چا نه مدعا علیه جوړ. نور مخکې را روان دي چې ذوالید مدعي کېدلی شي یا خارج د ټول روان دي اسانه خبره ده. خو دا ځکه ګرانه چې کله کله به من وجهې مدعي هم وي من وجهې مدعا علیه به وي نو مسله به ګرانه شي. ښه خو دا معلومات تاسو ته شته ده چې مدعي او مدعا علیه فیصله به څنګه کوي اسانه خبره ده. نبی علیه السلام څنګه فرمایلي دي البینة علی المدعي والیمین علی من انکر. مسله ختمه ده. هغه وخت ختمه ده چې ته مدعي وپېژنې مدعا علیه وپېژنې نو مدعي ته به څه ووایې چې ته بینا راوړه یعنی ثبوت راوړه ګویان راوړه څه ثبوت راوړه. ګویان والا سبق را روان دی مخکې چې هغې نصاب څو دی ښه
نصاب یې مختلف دی د ګواهانو نصاب کې وخت خو درته وایم په اخر کې دا تاسو ته زه مختصر وایم چې په ذهن کې مو په کتاب به پوهېږئ ښه چې دا د په ذهن کې نه بیا نه پوهېږئ مدعي دپاره ته به وایې مدعي سته چې بس ګواهان را اول به مدعي نه ګواهان نه غواړې اول به مدعي ته وایي چې د مدعي چې کومه دعوا کړې ده په دې د ته انکار کوې که اقرار کوې دی به څه وایي دی به یا اقرار وکړي خبره ختمه بیا خو ور به کړي خپله قسمونه پکې نشته که اقرار یې نه وکړو انکار یې وکړو بیا به مدعي ته څه ووایي قسم راوړه نه مدعي ته به ووایي چې غه راوړه بینا راوړه ثبوت راوړه که مدعي پکې بینا رانه وړه ثبوتونه ورسره نه وو نو بیا به څه کوې کم عمل کوې بیا مدعا علیه باندې به قسم راځي اوس دا قسم چې دا دینه به دی یا انکار کوي نقل به کوي نقول عن الحلف دا په دوه قسمه ده دا به نقول عن الحلف دا به حقیقي وي یا به حکمي وي حقیقي دا ده چې او به چې نه کوم قسمونه چې نه کوې راشه به خپل مال ورکه مسله ختمه کړه یا به پې غله شي اخوا دې خو خبرې به کوي ښه نو دا دې ته ویلی شي نقول عن الحلف حکمي لکه قبضه چې موږ په دوه قسمه باندې یو حقیقي قبضه ده چې یو شی د ما قبضه کړ صحیح دی حیثي طور باندې یو دا ده چې حیثي طور ما قبضه کړی نه دی خو زما سټور کې پروت دی یا بل ځای کې ته حکمي قبضه ویلی اوس مخکې بیا خبره تاسو نه خرابېږي اوس مدعي دې وپېژنه او مدعا علیه دې وپېژنه چې کوم ځای نه پېژنې هغلته کتابونه کار نه ورکړي ما درته وایي هلته به الله نه فضل غواړي ښه الله پاک به درته ښیي په ذهن کې به درته شي ډېر ګران کار دی ښه قضا هم ډېر ګران کار دی چې کله داسې مسله درته راغله چې اوس نه مدعي معلومولی شي نه مدعا علیه معلومولی بیا ګرانه کار دی بیا به الله نه فضل غواړي اوس دعوا خو ته قسمه یو قابل مسموع دعا څه ده ناقابل مسموع هغه دې وپېژنه مدعي دې وپېژنه مدعا علیه دې مدعا علیه باندې څه شی دی قسم دی په مدعا علیه باندې چېرته ثبوت شته ګویان شته یوه دعوا کې شته هغه ځان سره ولیک دا ضروري خبره چې دفع د دعوې کوي کله مدعا علیه چې ځان نه دفع د دعوې کله کوي نو بیا به څه کوي هغې دپاره تا بیا مدعا علیه نه هم ګویان غوښتلی ثبوتونه ترې غوښتلی اوس مثلا یو کس تا باندې دعوا وکړه چې ته زما څه زوی مې ته ورته چې دا دعوا دې غلطه ده ته زه ستا زوی نه یم زما عمر زیات دی ستا عمر کم دی زما 50 سال عمر دی ستا 40 سال عمر دی نو څنګه زما پلار جوړېږي نو دې دپاره ته ورته ډیټ آف برث راوړې ګویان ورته راوړې دا مدعا علیه به یې راوړي که دوا خو مدعي کړې ده که دا زما پلار دی یا مې زوی دی نو مدعا علیه ګویان راوستلی شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپلو قاضیانو ته ویلي چې مدعا علیه ته هم وخت ورکوئ چې هغه ثبوتونه راوړي دفع د دعوې دپاره دفع د دعوې باندې پوه شو چې ځان نه بالکل دوا ختمه کړي دا دوا دې بالکل رد قابل مسموع نه ده دفع د دعوې دپاره په مدعا علیه باندې هم ثبوتونه شته ده په دې باندې ځان پوه کړي کله کله به ته وایي چې یاره دا مفتي صاحب مدعا علیه نه غوښتي ثبوتونه غوښتي هغه به دفع د دعوې دپاره غوښتي وي ښه چې دوا بالکل د سره نه ختمه شي کم شهادت والا سبق خو چې دا غلط ګوګ دی که نه شهادت والا کتاب و شهادت ابه وروستو وي نن چې کومه سبق شروط صحت الدعوا شروط دا به هم وروستو وي خو نن تاسو په دې باندې پوه شو مختصره تمهیدي مسله مونږ بیان کړه چې دعوا په درې قسمه باندې ده د دریم قسم قطع النزاع ده پر چې کومه دعوا ده قابل مسموع نه ده چې مدعا علیه راشي مدعي راوغواړي په قضیې باندې داسې نشي کېدلی مدعي دعوا کولی شي حق معلوم دپاره هم کولی شي دفع تعرض دپاره هم کولی شي دا خبره مدعي مونږ وپېژنو مدعا علیه مو وپېژنده مدعي څه کار دی او په هغه باندې څه شی لازم دي او په مدعا علیه باندې څه لازم دا مونږ وپېژنو دې کې ستاسو څه سوال شته دې متعلق وضاحت یې وشو په پوه شوې که نه چې په دې پوه شوې په ټول معین القضات و مخکې روان چې په ابتدا باندې پوه شوې صحیح دی که نه صحیح شو سلام علیکم